أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك. وإذا قيل او هر کله چې وویل شي لهم دوی ته یعنی د مشرکینو ته اتبعوا چې تاسو تابعداري وکئ ما د هغه څه انزل الله چې نازل کړي دي الله پاک قالوا دوی وی بل نتبعو بلکې مونږ تابعداري کو ما د هغه چا د هغه څه الفینا چې مونږ مندلي دي علیه په هغه باندې آبا انا خپل پلاران خپل پلارونه یعنی خپل پلار نیګم باغې مندني دي اولو کان آباؤهم اگر چې وی پلاران د دي لا یعقلون چې عقل نه لري شیئا د هیڅ څیز ولا یهتدون او نه په هدایت باندې وي د مشرکین مکه مشرکین ته چې کله ویل شو چې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې او د الله په پیغمبر باندې په قران باندې نو دی به موږ ستاسو د دین تابعداري نه کوو بلکې موږ د خپل مشرانو تابعداري کوو زموږ مشران چې په کوم دین باندې موږ مندلي دي موږ دغه تابعداري کوو ستاسو تابعداري نه کوو نو الله پاک جل جلاله فرمایي چې ولو کان آباؤهم دی بیا هم د خپل مشرانو تابعداري کوي اگر چې د مشران د دوی په غلطه باندې وي او لو کان آباؤهم اگر چې وي پلاران د دوی لا يعقلون چې په هیڅ چیز باندې نه پوهیږي ولا يهتدون او نه چې کوم دی په هدایت باندې وي یعنی آسماني کتاب ورسره دغه هدایت وي ورسره دغه رڼا ورسره نو دی پلاران کو نیکان نو بیا هو ټیکتا خو پلاران بدانی او د بدانو تقلید کوي نو د بدانو تقلید د دې آیات نه چې کوم دی معلومیږي چې دا حرام دي کوستا پلار نیکو دا په سم باندې تلی وي او دی هدایت یافته وي دی سره د قران او د سنت علم وي نو بیا خو د پلارانو اتباع چې کوم دی جایز ده او کنه دی سره د قران او د سنت علم نوي او دی په غلطه باندې وي نو بیا چې کوم دی د خپل پلارانو اتباع دا چې کوم دی جایز نه ده بلکې حرام ده دې ځنه بعض خلک دا معلومیږي دا د دې ځنه استدلال کوي چې دا تقلید چې تقلید دا حرام دی څلور امامان دي امام ابو حنیفه رحمه الله او امام شافعی رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله او امام مالک رحمه الله هغه وی چې دی په سوګزي د دې سوګ تقلید کوي نو دا په غلطه باندې دي د دې سوګ تقلید کوي نو دا په غلطه دي تفسیر قرطبی رحمه الله فرمایي چې د دې آیات نه خدا خبر معلومیږي چې د کوم خلکو عقاید خراب دي باطل عقیدی دي مشرکین دي نو د هغه خلکو اتباع دا حرام ده چې کوم خلک عقاید خراب دي مشرکین دي غلط عقیدو ولدي نو داغي اتباع او داغي تقلید هغه پسې تل دا حرام دي خو د دین دا خبر نه معلومیږي چې کوم خلک نیکان وي او کوم خلکو سره د قران او د سنت علم وي او خلک داغي تابعداري کوي هغه پسې روان شي نو د دین دا خبر نه معلومیږي چې د اتباع جایز نه ده بلکې هغه وایي چې دا د دین د اصولنا یو اصل یو مضبوط بنیاد دی لکه تقلید څه ته ویل شي چې کوم مسائل په قران کې نه وي په قران کې دغه صراحت نه وي په حدیثو کې دغه صراحت نه وي دغه رنګ د صحابه د اقوالونه دغه صراحت معلوم نه وي نو په داسې مسایلو کې بیا امامانو ته مونږ رجوع کو خو امام خپل کول نه پیش کوي بلکې د قران او د حدیث پرانا کې مونږ ته یو لار خي چې په دې لار باندې ځي
د قرآن او د سنت په رڼا کې مونږ ته لار ښیي چې په دې باندې ځئ. او دا چې کوم دی د قرآن مجید نه د تقلید شخصي ویلی شي، او تقلید شخصي دا د قرآن مجید نه ثابت دی. یوسف علیه السلام چې کله مصر ته لاړو او جیل کې و، نو جیلیانو ته یو تقریر کړی دی، نو په هغې کې وایي چې انی ترکت ملة قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون، چې بېشکه زه ما پرېښودو دین د هغې قومو چې هغې ایمان په الله او په ورځ د آخرت باندې نه لري او کافران دي، د هغې دین ما پرېښی دی، د هغې اتباع یوسف علیه السلام وایي د هغې اتباع زه نه کوم. چې کم خلک کافران دي په الله باندې او په الله باندې په ورځ د آخرت باندې یقین نه لري، نو د هغې خلکو اتباع ما پرېښی دی، زه د هغې اتباع نه کوم. زه د چا اتباع کوم؟ واتبعت ملة آباء ابراهیم و اسحاق و یعقوب، بلکې زه اتباع کوم د خپلو پلارانو چې هغه ابراهیم دی، اسحاق دی او یعقوب علیه السلام دی، زه د هغې تقلید کوم. تقلید شخصي د قرآن مجید نه ثابت دی. او مونږ د یو امام تقلید کو، مثال مونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید کو، نو مونږ دا نه ګڼو چې امام ابو حنیفه، بعضې خلک دا اعتراض کوي چې ګوره دی قرآن او حدیث پرېږدي او د امام قول واخلي، قرآن او حدیث پرېږدي د امام قول واخلي. مونږ وایو نه، وی دی امام د پیغمبر په ګدۍ باندې کینی، مونږ وایو غلطه ده. مونږ دا ګڼو چې امامان څومره دي، 4 واړه امامان چې دي دا معصوم نه دي، د دې نه غلطي کېدلی شي، دې ته مجتهدین ویلی شي، د دې نه غلطي کېدلی شي، د پیغمبر نه غلطي نشي کېدی. پیغمبر معصوم وي، د پیغمبر خبره غلطه نشي کېدلی او د امام خبره غلطه کېدلی شي. خو بله لار زموږ سره نشته دی چې کوم مسله په قرآن او سنت کې وضاحت سره نه وي، د صحابو په اقوالو کې وضاحت سره نه وي، نو بیا به خامخا امامانو ته رجوع کړي، ځکه چې دا د هغې زمانې خلک دی او دا په قرآن او سنت باندې پوهه خلک دی. د دې زمانې به څه عالم وي؟ د دې زمانې عالم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور عالم، دې کې خو د ځمکې او د اسمان فرق دی. نو په هغې مسایلو کې بیا مونږ رجوع کوو، خو مونږ بیا هم دا وایو چې کېدی شي د امام خطا شي، کېدی شي د امام خطا شي، خو مجتهد خطا هم شي الله ولا بیا یو اجر ورکوي. مجتهد هغه چاته ویلی شي چې هغه د قرآن او د سنت، د قرآن او د حدیث نه مسایل رایستی شي، نو په دې خپل کوشش کې کو دې کامیاب شي، نو الله پاک جل جلاله دله 2 اجرونه ورکوي، یو د دې کوشش، د اجتهاد، د محنت، او یو ثواب ول الله پاک د صحیح کېدو ورکړي چې دې په دې لاره کې صحیح شو. او کوم مجتهد ته په خپل اجتهاد کې خطا شي، نو دله الله پاک جل جلاله یو ثواب ورکړي، د دې خپل کوشش ثواب، د چې کوم کوشش کړل، کوم محنت یې کړی دی، د دې ثواب ول الله پاک ورکړي. البته هغه خطا شوی دی، نو په دا غلطۍ الله هغه نه رانیسي. نو د دې ځای دا خبره نه معلومیږي چې د امامانو تقلید دا ټیک نه دی، بلکې د امامانو تقلید دا واجب دی. دې کې عوامو ته، مونږ تاسو ټول عوام یو، د هغې په مقابله کې مونږ ته اساني پیدا کړې ده، او هغې د قرآن او د سنت نه هغه مسلې رایستي دي. او بیا 4 واړو امامانو دا ویلي هم دي چې کومه مسله تاسو در ورسېده زما او هغه د قرآن او د سنت نه خلاف وه، نو هغه مسله بیا زما، هغه مسله بیا مال هغې ویلي. نو دین تقلید دا خبر نه معلومیږي چې تقلید حرام دی، بلکې هغه تقلید حرام دی چې کم تقلید د باطلو خلکو وي، لکه دوی پلاران او نیکونه چې هغه مشرکانو، نو دوی د خپلو مشرکانو پلارانو او نیکونو تقلید کو، نو دا حرام دی. البته چې د یوسف علیه السلام پلاران او نیکونه هغه په سمه لار باندې وو، یوسف علیه السلام وفرمیل چې ما د نورو خلکو تقلید پرېښی دی، د نورو خلکو لاره اختیارول مې پرېښي دي، بلکې زه د خپلو پلارانو د نیکونو تقلید کوم چې هغه ابراهیم دی، اسحاق دی او یعقوب علیه السلام، د هغې تقلید کوم، هغې پسې ځم. نو د دې نه دا خبره نه، او تفسیر قرطبي رحمه الله ویلي دي چې د دې نه دا خبره نه ثابتېږي، بلکې هغه تقلید حرام دی چې کم خلک چې کم دی په باطلو خلکو پسې ځي، د هغې تقلید کوي، بلکې چې کم خلک صحیح خلک دی، صحیح العقیده خلک دی، نو هغه خلکو تقلید دا چې کم دی جایز دی. واذا قیل لهم، او هر کله چې وویل شي دوی ته اتبعوا، چې تاسو تابعداري وکړئ ما د هغه څه انزل الله چې نازل کړي دي الله، قالو نو دوی وایي بل نتبعو، بلکې موږ تابعداري کوو ما د هغه څه الفینه چې موږ موندلي دي علیه په هغې باندې آباءنا خپل پلرونه، یعنې خپل پلار او نیکو. نو الله پاک فرمایي چې اولو کانه، اگر چې وي آباؤهم، دوی به بیا هم تقلید کوي، اگر شوی اولو کان، اگر شوی آباؤهم پلارونه د دوی، لا یعقلون چې عقل نه لري، شیئا د هیڅ څیز،
د هیڅ چیز عقل ورسره نشته، کافران دي، په هیڅ چیز نه پوهېږي. ولا یهتدون او نه په سمه لار باندې، هدایت ورسره نشته دی، د قرآن او د سنت علم ورسره نشته دی او عقل ورسره نشته دی، نو بیا به هم دوی د خپلو پلارانو اتباع کوي. بلکې هغه پلاران کو د هغې سره د قرآن سنت علم وي، صحیح العقیده وي، د هغې تقلید بیا پکار دی چې سړی وکړي. خو که صحیح العقیده نه وي، کافران یې، د هغې تقلید خو بیا چې کوم دی حرام دی. نو الله پاک وایي چې بیا به هم دوی تقلید کوي چې د هغې سره عقل هم نشته دی، هدایت ورسره هم نشته دی. ومثل الذین، دلته الله پاک جل جلاله د دغې کافرانو مثال ورکړي دی آیت کې. ومثل الذین، او مثال د هغه کسانو کفرو چې کافران دي، کمثل الذی، په شان د هغه چا دی، ینعقو چې اواز کوي. نعق د هغې اواز ته ویلی شي چې خلک یې زناورو ته کوي، دې ته نعق ویلی شي. ینعقو چې اواز کوي، بما هغه چاته، هغه څه ته، لا یسمعو چې نه اوري، الا دعاء مگر صرف بلنه، صرف بلنه اوري، ونداء او چغه اوري. څاروو ته سړی ډېرې چغې ووي، ډېرې خبرې ورته وکړي او ښکلی تقریر ورته وکړي. بیزو ته یو سړی لګیا دی، ټولې بیزې را جمع کړي او ټول تقریر ورته وکړي، نو بیزې تقریر چې کوم دی صرف د اواز اوري، د سما طاقت پکې الله پاک اچولی دی، اواز خو اوري خو د دې خبرې په مطلب باندې نه پوهېږي. زمونږ کتابونو کې یو عالم تېر شوی دی، نو هغه دا ګردانونه د لومبۍ درجه کې زودي، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، دا ګردانونه، نو هغه ګردان به یې زوتاو، نو هغه خو بلکل رټه یادول پکاري. نو بیزه کور کې ساتلی، نو هغه بیزه به چې ونیوله که نه سي غوږونه به یې ونیسله، نو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، نو ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، دا ګردان به ورته ټول واوره، سر په صغیر او کبیر دواړه به ورته واورولو. نو چې بیزه به یې پرېښوده، نو هغې بیزې به سرونه غوږونه به یې داسې وړاکول، نو ته به ورته پوهېږو نه شوې، جو بیا به یې د غوږونو نه ونیوه، جو بیا به ورته ټول ګردان واوره. نو هسې مذاکیه خبره ده، هغه ملګري بیا خبره کوي، زموږ استاد خبره کوله، هغه بیا اخره کې چې بیزه حلاله کړه، نو بلکل روغه، خو مازغه پکې نو مازغه ولا خوړلي. نو دې بیزو ته کوئی سړی ډېر ښکلی تقریر وکړي، خو دوی فقط اواز اوري، بلنه خو اوري، خو د هغې په مفهوم او معنا باندې نه پوهېږي. دقه شان مثال الله پاک وایي د کافرانو دی، خو دوی درته ډېر تقریرونه وکړي، خو دوی صرف د اورېدو طاقت خو پکې شته دی، خو چې کوم د مطلب خبره ده، د پوهېدو خبره، نو په هغې باندې نه پوهېږي، هغه خبره دوی نه اوري. ومثل الذین، او مثال د هغه چا کفرو چې کافران دي، کمثل الذي، په شان د هغه چا دی، ینعقو چې اواز وکړي، بما هغه چاته، هغه څه ته، لا یسمعو، یعنی هغه زناورو ته، لا یسمعو چې نه اوري، الا دعاء مگر صرف بلنه، ونداء او چغه. دا چغه خو اوري، خو نه دا اواز ورکولی شي او نه د دې په معنا او مطلب باندې دا پوهېږي، صرف د اورېدو طاقت پکې شته دی. صم، الله پاک وایي صم دا ړانده دي، صم دا چاړاګان دي، صم دا کاڼه دي، بکمون دا چاړاګان دي، عمیون دا ړانده دي. نو دا کاڼه هم دي، د حق خبرې باره کې دي کاڼه دي، صرف اواز اوري، خو د هغې مطلب نشي بیانولی او نه د دې سمج دا خبره کوزېږي. او دغه رنګې دا چې کوم دی چاړاګان هم دي د حق ویلو باره کې، حق خبره دی نشي کولی. او دغه رنګې دی چې کوم دی ړانده هم دي، حق خبره نینی، حق کار نینی. فهم لا یعقلون، پس دوی عقل نه لري، دی هیڅ عقل نه لري. یا ایها الذین، ای هغه خلکو آمنو چې ایمان راوړی دی، کلو خورئ من الطیبات د پاکو څیزونو نه، ما هغه رزقناکم چې مونږ تاسو درکړي دي. مخې ته آیاتونو کې تېر شوي دي، یا ایها الناسو، ای خلکو، کلو خورئ مما د هغه څه نه، فی الارض چې په ځمکه کې دي، حلالا طیبا چې ام حلالي او ام طیبي. نو بعضې مفسرینو د طیب معنا دا کړی سړي زړه اخلي، حلال دا خو الله پاک جل جلاله ته حلال کړي دي، او طیب وي هغې ته ویلی شي چې ستا زړه اخلي. نو بعضې خلک وایي شکون حلال دی، خو رنګ یې مردار دی. بس دې مسله د شکون، دا مسله چې د شکون ده، دا اختلافي مسله ده. حدیث پاک کې راغلی دي قنفذ باره کې، قنفذ من الخبائث چې دا د خبیثو څیزونو نه دي، قنفذ دا د خبیثو څیزونو نه دي. اوس قنفذ څه ته ویلی شي؟ نو قنفذ شکون ته نشي ویلی، دا ششکي ته ویلی شي، موږ ته پښتو کې ششکې وایو، هغه د شکون نه لږ غونده کې وړوکي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې دا قنفذ چې دی دا ششکې
دا حرام دی ششکې خوراک دا حرام دی اگر چې امام شافعي رحمه الله هغه وی جایز دی ځکه هغه وی چې دا حدیث دا مضبوط حدیث نه دی خو زمونږ په نسبت باندې مونږ وایو چې دا ششکې دا حرام دی دا خوراک ټیک نه دی البته د شکون باره کې بعضې مقدمین چې کوم علما تیر شوي دي نو هغوی ټول دغه لیکلي دي اکثرو علماو چې شکون حرام دی او بعضې محققین علما چې جدید تحقیق کړی دی نو هغوی وایي چې شکون حلال دی نو اصل اختلاف د دې په دې کې دی چې مخکنو علماو دا شکون د ششکي قسم جوړ کړی چې دا هم د ششکي قسم دی شکون او ششکي یو شی دی نو په دې وجه هغوی وایي دا حرام دی او اوسني علما چې دي جدید تحقیق چې هغې کړی دی نو هغوی وایي چې دا ششکې او دا شکون دا جدا جدا قسمونه دي او هغوی بیا د هغې دواړو منځ کې فرق هم بیان کړی دی هغوی وایي چې ششکې چې دی زیناب دی د داړو والا دی لکه څنګه چې شرمخ دی منظرې دی په خپلو داړو سره چیړ پاړ کوي بل ځناور خوري دقه شان دا ششکې هم د شپې چې اوځي نو دی ځان له ښکار کوي ششکې چې دی نو یو فرق یې خو دا او شکون چې دی نو شکون داړو والا نه دی او نه شکون چې کوم دی نور ځناور خوري دی واښه خوري یو فرق یې پکې دا خولی دی دویم یې دا ویلي دي چې دا ششکې چې دی ششکې نو دی د سپي په شانتې اوبه څښي د سپي په شانتې او شکون چې دی د بیزې په شانتې اوبه څښي او دغه رنګې دا د حشرات الارض نه دی د ځمکې دا څیزونه دا خوري دا ششکې او شکون د ځمکې څیزونه پکې دا واښه خوري نو په دې اختلاف باندې هغوی وایي چې دې کې فرق دی نو که دا خبره وي چې دا شکون ریشه واښه خوري او ریشه دې زیناب نه وي یعنې داړو والا ځناور نه وي په خپلو داړو سره ښکار نه کوي نور ځناور نه ماتوي او دغه رنګې دی واښه خوري او دغه رنګې دی چې کوم دی بیزې د بیزې په شانتې اوبه څښي د سپي په شانتې اوبه نه څښي نو دا علما وایي دا حلال دی نو د حلت وجې دی دا ښیي چې دی د دې ششکي نه مختلف دی د ششکي قسم نه دی او بعضې علما وایي چې نه دا د ششکي قسم دی نو دی چې پکې دا فرق خولی دی نو بعضې د مخکني علما چې کوم دي دی وایي چې دا څنګه چې ششکې په داړو سره ښکار کړي دکه شکون په داړو سره ښکار کړي څنګه چې ششکې دی چې کوم دی د سپي په شانتې اوبه څښي نو دقه شانتې دا شکون هم چې کوم دی د سپي په شانتې اوبه څښي او دا علما وایي چې نه او بعضې خلک وایي چې دا دوه قسمه دي په دې شکون کې هم بیا دوه قسمه دي یو هغه قسم دی چې هغه په داړو سره ښکار کوي او هغه چې کوم دی د دغې د حشرات الارض نه دی او دغه رنګې هغه د سپي په شانتې اوبه څښي نو دا شکون چې کوم دی حرام دی او کوم شکون چې دی واښه خوري او دغه رنګې کوم شکون چې دی د بیزې په شانتې اوبه څښي نو دا شکون چې کوم دی حرام دی حلال دی دا شکون حلال دی او نو دا خلک بعضې خلک پکې دا وایي چې کوم کې لري یا حلالي او چې کوم کې لري نه نو هغه حرامي نو اگر چې دا کوم واښه خوري ته کې به خامخا بیا لري که نه نو دا مسله اختلافي ده د علماو په منځ کې اوس د جدید چې کوم هغوی تحقیق کړی دی نو هغوی وایي چې په دې شکون کې بیا دوه قسمونه دي نو دا کوم چې واښه خوري او داړو والا نه دی او د بیزې په شانتې اوبه څښي نو دا دې ته اوس کېناسته غواړي دې غر کې موږ وګورو چې دا واښه خوري او که نه ځناور خوري خو په هر حال زما خپله زړه نه مني که هر څومره حلال شي او د هغې رنګ دی چې سړي وګوري منګک په شانتي نو په هر حال دا اوس یو اختلافي خبره پکې منځ کې راله نو الله پاک بره موږ ویلو چې حلالا طیبا چې حلال او طیبي خو صحیح معنی طیب دا ده چې دې سره د بل چې حق متعلق نه بیګا موږ ویلو چې یو څیز الله حلال کړی دی بیزه د الله حلال کړی دی خو شتا پټه کړله نو دا حلاله خو ده خو طیبه نه د دې خوراک جایز نه دی الله وی حلال به وي او طیب به وي دا دواړه قسمه صفات په خوراک کې هغه بیا خورئ نو دلته الله فرمایي یا ایها الذین ای خلکو آمنو چې ایمان راوړل دی یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو کلو خورئ من الطیبات د پاکو څیزونو نه ما هغه رزقناکم چې موږ درکړي دي تاسو ته وشکرو او شکر کوئ تاسو شکر کوئ لله د الله ان کنتم کچری تاسو ایاه خاص ته تعبدون عبادت کوئ نو الله نعمتونه درکړي دي نو دې نعمتونه الله پاک وي شکر ادا کوئ ځکه چې څومره نعمتونه الله پاک جل جلاله انسان ته ورکړي دي نو کو دې د دې نعمتونو شکریه ادا کول غواړي دي شکر نشي ادا کول نو د دې وجه نه الله پاک وایي چې ما نعمتونه درکړي دي حلال څیزونه مې دا حلال کړي دي نو د دې نعمتونو شکر وباسئ یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو کلوا خورئ من الطیبات د پاکو څیزونو نه ما هغه رزقناکم چې موږ درکړي دي تاسو ته وشکرو او تاسو شکر وباسئ لله د الله
ان کنتم کو چریتاسو ایاه خاص ته هغه تعبدون عبادت کوي کو تاسو د الله خاص عبادت کوي او د الله سره په عبادت کې څوک نه شریکوي نو خاص ته الله شکر ادا کوي. واذا قيل او هر کله چې وویل شي لهم دوی ته یعنې د مشرکانو ته اتبعوا چې تاسو تابعداري کوئ ما د هغه څه انزل الله چې نازل کړي دی الله یعنې قرآن قالوا نو دوی وایي بل نتبعو بلکې موږ تابعداري کوو ما د هغه څه الفینا د هغه دین الفینا چې موږ موندلي دي علیه په هغې باندې آباءنا خپل پلران او نیکونه اولو کانا الله پاک فرمایي اولو کانا اگر چې وي دی به بیا هم تابعداري کوي اگر چې وي آباؤهم پلاران د دوی لا یعقلون چې عقل نه لري شیئا د هیڅ څیز ولا یهتدون او نه په هدایت وي ومثل الذین او مثال لها کسانو کفرو چې کافران دي کمثل الذی پشان د هغه چا دی ینعقو چې اواز کوي بما هغه ستا لا يسمعو چې نوري بما هغه زناورو ته لا يسمعو چې نوري الا دعاء مگر بلنا ونداء او چغه صم کان دی بکمن صم کان دی بکمن چاړاګان دی عمیون ړاند دی فهم لا یعقلون پس دوی عقل نه لري. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کلوا خورئ من الطیبات د پاکو څیزونو نه ما د هغه څیزونو نه رزقناکم چې موږ درکړي دي تاسو ته وشکرو او تاسو شکر وباسئ لله د الله ان کنتم کو چریه تاسو ایاه ان کنتم کو چری تاسو ایاه خاص ته هغه تعبدون عبادت کوئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين تزمون رازش زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي څومره غلطي کوتاهي زمون راغلي مونږ ته معاف کړي. إله العالمين ټول امت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نرازش. إله العالمين مونږ ته د قرآن فوها د قرآن فهم راکړي په قرآن د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. إله العالمین ټول امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضي شي. إله العالمین ته چې کله زموږ ناراضي شي بیا رانه خفه مشي هغې پورې موږ له مرګ مه راولي تر څو ته زموږ ناراضي شوي نه. إله العالمین په ټول امت ورحمېږي. إله العالمین خصوصا د فلسطین په مسلمانانو باندې ورحمېږي. إله العالمین په هغې چې کوم ظلم او ستم شروع دی د هغه ظلم او ستم نه خلاص کړي د هغوی مدد او نصرت وفرمایي. الله مجاهدینو د فتح او کامیابي ورکړي د هغې په مقابله کې چې کوم اسرائیل د الله د خپل قهر او د غضب په څپېړه باندې ووایي څومره چې د هغوی ملګري دي الله ټول په خپل قهر سره تباه کړي. إله العالمین اسلام غالب کړي کفر مغلوب کړي مسلمانان غالب کړي کافران مغلوب کړي. الله مونږ ټولو ته خاتمې بالخیر او بالایمان کې په وخت ځن قدر مو د زړه په صدق سره په ژبه دا کلمه چالو کړي لا اله الا الله محمد رسول